د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول. یو سړی بیا مانځه نه پس ماته وې چې دې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دي؟ مونږ خو یا نوکری کوو، روټۍ ګټو، یا مزدوری کوو، یا څه کوو. نو ما ورته وې چې عزیزه یو کار سکے وی چې زه سیکشن افسر ما په سیکریټریټ کې ما وی چې سیکشن افسر نو بیا په خبره خپويږي. فوډ منسٹر یا فوډ سیکریټری یا فوډ ډایریکټر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایریکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکوي او کنه څه وسایل او واسطو باندې کوي. وی چې بس یې پوه شو، بالکل پوه شو. ما دماغو ته خبره پرېوته. مالدام شکر دی چې پوه خو شوې. دا کائنات اللہ پاک پا اسباب جوڑ کرے. دا رزق رسول وسیلہ چه دا پا ایمان در تویم چه دا بنی آدمو نسیوا اللہ دا مارغانو پا ذریعہم کرے دا. هارون الرشید بادشاہ او اخکار تا وته چې اخکار وکنو اخکار خو پیژنې ها ټول پیژنې ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې په ورځ اخکار کوي. ضیاءالحق صاحب مغه ورځ را روانو کوټ تخکار کولو د پاره داسې زماړه کې رااله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بیغمه زړه کاری او د اوزګار زړه کاری. غمزده زړه چې ده اخکارونه نه کوي، تفریح او سیلونه نه کوي. غمزده زړه چې ده پردی روټۍ او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي. د چا چې زوی مړي او هغه ته په درې مورز وې چې راځه روټۍ مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار بشي در سره. د چا چې زوی مړي یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړي یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزده سړي ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشه. غمزده زړه به داسې نو اسی ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړوي. ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې اوښو ولې جوړې کړې. بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي. نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ
اخکاری چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون رشید د بادشاه د مخې نه غوښه وتښتوله چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه غوښه وتښتوله نو پاس سور شو کارغه پسې منډې اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې چې دې منډې وای ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وای ځکه چې بادشاہ په منډه شي نو او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي د لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک د یو بادشاه کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل نو د بادشاه ښځې دې پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی نو د بادشاه ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی خو د بادشاه ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی ښځې ته یې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي هم په جړا دربار ته راغی صاحبه کابینې میټینګ لګېدلی اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ دې شرمېدلي قوم ته ووایئ چې دا صوبایي اسمبلي چې شروع وي تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلی ته خدایم په شرمونو وشرمو اول خو دې اسمبلی ته وګوره چې دا ناس پکې څوک چېرته په خبره پوهېږي او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړ چې اسمبلي شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولۍ جوړ کړي یعنی پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غوسه راغله دا خلک ولاړ دي ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ وی جی اسمبلي شروع ده نو ما اسمبلي دې کپره وخوره نو ته څه کوې اوس ورک شه غول راوالی وخورئ شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نو الله که صدر کی که ورکی یا دو کسو لے ورکی یا فوجیانو لے ورکی یا مولیانو لے ورکی چانے چی یرا کیگی چی دارا پسی کیگی تاسو لے واللہ که توری خاوری درگی توری خاوری نو سلا ولاری نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی هم په جړا شو چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میا اقبال هم په جړا شو ولی بادشاہ جاړي چل څه شوی دی بادشاہ ته وی جی لنډی مړ مرا ټوله کابینه په جړا ده یو پکې چېرته د خدای کمقل هوښیار غوندې و هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی بادشاہ وی خبر نه یم خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی بس زم په جړا شم وی چې لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دا لنډی څوک دی ویل خبره نیم د دوبي ښځه راغلې وه هغې وی چې لنډی مړ دی جړلې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغې وی لنډی زما د مېړه یو خر و
لنډه غوندې خرونو دوبي ګاټ لبه پیجامې وړې راوړې امرو نو زمونږ د رزق معامله خراب شي ونه ما زکه جړ چې پته ولګي دا خر مړ قسم په خدای دې که په پاکستان کې د دوبي ګاټ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شتا د دوبي ګاټ خر مړو ټول بادشاہي په جړېدا نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې دا لکونه روپے په یو ښکار باندې خرج کیږي ښکارونو تراوای تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کم زینا محمود غزنوی پیدا کوو یا با کبزینا حضرت عمر پیدا کو یا با ابو بکر صدیق پیدا کو یا با عثمان ذوالنورین پیدا کو یا با حضرت علی پیدا کو کبزینا او دغه قوم نه وي چې څنګه مایوي اسي جایوي څنګه قوم ده داسې په حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړې وشي اب د هر مسلمان د کور مړې وي او د هر مسلمان رب په دردي نن ستا په ملک هغه نشته نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام او جبریل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مان داو کو چې جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اوس منډي وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړي چې واوړي نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه سګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د لاس او خپې داسې شاته تړلې دي او په ډاډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه هغه سړی له په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته سړی نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک وی صاحب سوداګرم په لاره روانو غلو شو کوله غلو شو کوله اور سیران واغستاو په پټکی او صادره او تړلم او دلې داسې پرې هغه غلام خو پیسې دی واغسته سړی خو مړ نه بیګاره ته چاوي دلته د دریو کالو ماشومه چالاله کړی دا په بوجای کې اچولې دا او دا کور مخې ته ورته غرزولې کمل کې چې د ظلم دا انتهای نو د درې کالو ماشومې څه ظلم کړي حد د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولې انداز ګړکپان وګورئ دلته زمونږ یو حاجی سے بوډا سپینګیره سړی بلار روان دی او سړی ورته وي اوهو ته خو ډیر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلې دا ځینې دې مخږیږي دا ځینې دې مخږیږي دا ځینې او بیمار هغه دا خیال کړی غاجی چې جوړي حکیم را باندې پیښ خو بالکل دې د پاره به خدای خیر کیو چاته روان شوه دې اجي چې جیب کې لاس والے دې 200 روپۍ دی وسته غاټ غاټ زامن رااله وجیدا
هفته پس بیا پې پیښ دی. بیا چې لیدلی هغه وی چې څنګه هغه رانیولی دی ویل دا خو مغه سړی دی چې راغی دکان ته یې راوستو ځان یې بېهوشه کړو. چاله شرموی مې ما چې زامن یې رالی ویل به دا 500 والی نورې به درته راوړو. داسې یو لوټ مار لګېدلی دی. لاری ته به وخېږي چې په ځان پوهېږي جیب به دی بیا والی. دا یو تیراواله ښځه وه ماشوم له ګنۍ لاس کې ورکړی وی چې راپسې راڅه دا مخکې دا ماشوم ورپسې دی په بازار کې ته ماشوم ورک شوی چې ورک شوی دی هغه ښځه حیرانه شوه چې زوی مې څه شو نو چغې وایي هغه وخت کې خو ډنډورې منډورې نه وې نه اخبار و نه اعلانونه و نو خپله ژبه کې وایي چې تورا کاټوخه باچای مې و چنجان ګانای مې لاس کې ور کړی و راپسې روان و خو چې ایسې مې وکاته هی مې پر کور و ایسې وګورې کور دی ورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملاوي ګړکپ اونیوې شو غل اونیوې شو او قاضي ته پیش دغلا کړي او جی دغلا کړي ترک دې دې کې ته لاس وسک چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمان اغلا وکړه نو زمانه دا ګیره کله کوي بیا نن ارسړې غل دی اور لوی غل زه لوی غل وی نم داستاو د بلخ لمزان توایما نم داستاو د بلخ لمزان توایم خپنشی کمی نم واغستستا لوی غلزه د اسلام په نوم زه تاسو دوکه کوم الدی کې ثواب دی الدی کې ثواب دی الدی کې ثواب دی الدا مړو پشپکیر پوخ کا ثواب دی الدا غالوا پخه کا ثواب الا مړه کور اوران دې په تخته اړه پي راړه پي الا غالوا پخه کا کې ثواب دی الا کدا الوا دې مړی په کونه ورومنډم په کې ثواب دی بالواګانو مړی خلاصه لوی غلزه ما ته پوی کړه نه کدی پویوم التدا تعالی سټو روټی خلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا می تا پویولو ته پریدي نه بیا د پیر په شکل کې برا پاسی التتا کې شرک ماده خوشتا کا د مولا په شکل کې رونو داسې خلق پیدا شي خیراتونه نه مني رونو داسې خلق پیدا شي تاسو کې دا زاړه سپینګری وای تاسو کافر مسلمانان دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان چې دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا په خوا به دا دغه نه کوله دا باټ توپ به چې کولو دغه باټان به ورشي غزل مزل به زده کړي اب ورشي نو خیال کوي زړه کلمه در نه رن کی زوړ اسلام در نه زوړ اسلام څوک زوړ اسلام جناب محمد رسول الله کنو ها تاسو وایي زوړ اسلام قران دی کنه دی زوړ اسلام حدیث دی کنه دی په قران او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وخایي
قرآن او حدیث کې داوی چې د مړي د تختې الوا دا ورپسې پخه کاو الا روح په بلای ناشته لا سوچت کی چال روټي اوچته کې یوي سي که قرآن او حدیث کې دای خو خبر اخلاق نو التمل قابو کړه دې دا قسمه د زیارت یو منجور را پسې راغله ما ته وجنم دي توله دا د زیارتونو د منجورانو پسې بد ولې ویل و تاسو سنداو غټ کټه اوس ورشه د ټول زیارتونو کې وګورئ کړي زه خو څه چانه یریګم شرمېګم نه زما ایمان او زما ژوند او زما ساو زما روح دا ارس زما د خدای په لاس کې کده بنده لاس کې ورشید پبو میاں صاحب کې وګورئ काका साहब जियारत की ओगोरई पीर बाबा की ओगोरई सेदू शरीफ की ओगोरई कुआटा जी बादर साहब की ओगोरई दालोलो शेख जुनैद साहब की ओगोरई वर्षीदा शुक्रानी दा पैसे कम ख्वाज दाता जी पैसे वाचो ले और माल का देव सकला दा पैसे बकम ख्वाजी पदे पैसों से की ए पर गोड़ान दे دا پیسې کوم خوازي د دې پیسو د مړی تاجت شتا تاسو وایي د مړی تاجت شتا د مړی ضرورت دې پیسو ته شتا د مړی تستا د دې پیسو فائدہ رسی په دې پیسو د دې منجورانو ځامن شراب سکي او زنا ته کوي کینی راشي چې درته وخه لاس نیولې ولا بوزم गिरी बे कली कड़ी सरुना बे अंग्रेजी प्रीखी घाट कटे बनास्ती मालगेता वर्जा और राशा 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 द पबो मियां साहब तो गो रही कर राशा खोरे वाखला राशा राशा दिलता राशा राशा दिलता अगर शेख कुरान मखकी और शेख ने वर पसियो खजे ते जे अलकान आवाज न के पोस प्री कड़ी बचो कदम معتبر خزي په صدر روډ باندې دکاندارانو سره انګتی چې تاسو خزي چې په زیارتونو کې منجورانو سره انګتی کار دې څه دې تاسو راشي زیارت پر ورځ وګورئ ځکه کله رحمان بابا زیارت ته زم په دې ادیرو کې وګورئ راشي دا خون بابا دیره کې راشي چې درته وخم د زیارت پورز ماسپخین نه پس هر قسم ګډه چې وې پکې ملایي دا چا خدي دا ډېر بے غیرت قوم پښتانه مختانه نه پښتون سي هلکه پښتون لا پاتې دی چې پښتون سي پښتانه مونږ نه یو مونږ پښتانه وې زمونږ خزي په پادیرو کې نه ګرځې دي زمونږ خزي په کوچی بازار کې نه ګرځې دي زمونږ خزي په صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ دی دغه کې نه ګرځې دي مونږ پښتانه نو روټای ورونه کارغه او سړی له خلک ورکا هارون رشید ته تپوس کوي چې دا والی ویسه غلو شو کوله مرته را نه واغستو زه تړلې پرې دلته د روټای او د بوت چل کې وې په خدای قسم چې کله نغلو تړل مو غیره نه لاړ درې میاشتې وشو دا کارغه ټیم په ټیم او بم راوړي او په خله کې راکې او روټایم راوړي او په خله کې راکې درې میاشتې مولانا روم وایي چې اسببها بغزرو تقوا طلب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب
السبب بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا په خدای قسم چې خدای سره دې جوړاو شي روټای بتا پسې منډي وای نن خو تر روټای پسې منډي وای روټای بتا پسې منډي وای هغه ورځ یو سړی وادو کار زه خو چېرې ودونو ته تللی نه یم ویجی ته ودونو ته ځې نه خو دا کارډ مې راوړی دی مال ښه دې کړي دا کېده والله که مې دام کتلي چې په کوم تاریخ دی په کوم کار مې سګي تاسو خو تاریخ وګورئ پلاني تاریخ روانګي برات پلاني تاریخ پلانې نو بیا به څه چل کېږي مال زه څه وکړم ویل راځې خو نه که کور ته درته راواستو مال که کور ته دې راوړه نو غورځوم یې نه نو ماسخوتن چې ګورم دیچکی په سر کړی دی او غوښې مخې او کیمه میمه یې کور ته راپسې راوړه تا پسې به روټی منډی خو که لږ غیرت دې ځان کې پیدا مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیموي طالبان یې راغونډ که 5 روپۍ ورکړي استادانو له 10 ورکوي مال یې چې راوړې مال زه نه علم ویل ولې چې مال نه علم زه زکات نه علم نو شلې کړي مال نه علم 13 کړي دا نن نه 15 کاله مخکې مال نه علم 40 کړي مال نه علم 50 کړي ویل والله اوس خو به علي با 50 مې واغستې چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وایي چې دا دې څه چالو کو مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپای ده چې څومره لته ورکې در پسې بغا کی څومره لته ورکې 15 ملت ورکړه لسل ملت ورکړه شل ملت ورکړه 10 ملت ورکړه 40 ملت ورکړه 50 کدی 50 ملت ورکړه ونه سل کې دی دا ارس بتا سو پسې منډي وي پیسې بتا پسې راځي روټای بتا پسې راځي دا جامې دي والله العظیم دا بتا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته چوکیاو کړی نه دی په زندګۍ کې یو شي ته چوکیاوي دې ته وګورئ تاسو شه دې سدي دې ته چوکیاوي دا ملاس کی دا عرش ما پسې برابر مالبا وزیر اعلانو کی جی بجلیگر مولا علمیم 2 لک روپے ورکے نو په سیکریټریټ کې بز بیا ګرځما وزیر صاحب اعلان کړی بابوګان ورته چې مولا صاحب زازا لاشه زبدې پسې زبدا کار کوم نو زما خدای بدا کار کوي چې دار سبا ما پسې را پمنډي کوي زما مرګرو له قران ور کوي په شل کال کې زما کور نه خزي د 1 روپے نواله تر 0 پورې کپڑا په بیان نه دا بس کپڑے ما پسې را منډي وي روټای بم ما پسې را منډي وي ترکاری بم ما پسې را منډي وي تعلق ځان راخ کو هر سړی بداوي چې یاره دې بچرته زما دا روټای هم خوري او کنه تاسو په کارت راغلی نه صرف زمبای پکېږي کارت را لګلی چې کارت لال تورشي کینا
را پاسي اورې گئی بیا بکی بیا را پاسي او لکین کې نه یو پس و زهرم خوان شاغوري دي ته تاسو نو په دا غورز ورته د شیخانو خاص سنت والی ګریم ګمنس کړي دا دا نور هغه ورځ مې یو کتو داسې خپلې تا چولې داسې موټه جو دا نفس خو سپیشه ده ته لکټینګ کا تو ګوره 400 بیا د پس رامنډې وای کنه نو زما عزیزانو لګ ایمان پیدا کړي غیرت پیدا کړي بی عزت ازیت نسبی مزی زمونږ د دې ملک ودونو تتلل اومه پیړه امزان په شرمونو شرمول نن ته د دې بغیرت قوم حال ګوري چې په دې لارو کې جنگ روان ته د دې بغیرت قوم حال ګوري چې په لارې کې خزي کینولي او ډولکی ماري ور سره کینولي او زمون خزي په لارې کې لاسونه پړکې او ډولکی ته غړيږي کنه غړي واچ یو قوم د قوم دومره بے غیرت او دومره بے حیاوي چې دنیا ورته ګوري او خزي لاسونه پړکې په لارې کې ډولکی مارتا زما اوس خلاب دغه شو زما ورکوالی کې به خزو چې ډولکی مار سره ته دننه نه نهستو نو د سره خزو بزان لپاندې پیریان راوست اډولکی کې به جامه شار شروع کړه خزي په فزان په نو نورو خزي براونی وچه خور نن په ډېر تیز پیریان اوسم دا خزي پیریان کوي خاطریان کې او زاد وای نو ټول پاکستان نه ده ناس چې زورته وای ما کنه تاسو خبر خزي پیدا دی وای په دې خزي خاطری دي خاطری نو زرګونه خزه ولا راځي چې په دې خاطری ناشي نو خزه د جمعې په ورځ تر متر پزانو مګي او پاکه جامع ها 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 او داسې وششنيږي او خزه ته وي چې خا خوري وای نه یو ورته ایمان مېړه لګ دغه ده زوګو چې مېړه می بوډا دی چې لګ ځوان مېړه را په دغه ما خو چې څه د خزو کنه زمون د ملک دستور دی اخذ ورته ششنيږي خابریات پر غړي تاکي ورشه په دې خار کې په دې آسیا مالت کې وګورا سیدان دي خزي پالونو لورزي پال ګوري پال نازل روتو ټکه کا اخذ وی خدای سره ووت خوري روتو دلته چې تعویذ او سختونه نه کړی کور دی ورانی هغه قرآنی چې سزان سره وړي هغه جیله ورکی خو چاله تعویذ او سختونه راته دا بخوای او نغره دلته مشهور بده په کور کې شیخ جان نغره به ورته وي اوریدلی هغه نه وڅوکلې نغره یو ویر نه ده د دې ټول لوبلو باب څه ده چې هغه کتاب نه دا قوم نه خبره ده چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شه اوس باور رو چې دا کتاب و پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابو کې څنګه دا بیانونه برستو راځي نن پتا کې قادیانه ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي شیعه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي آغا خانه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي عیسائی در کې ولی پیدا شو نن ستا په ملک اتیا لک مسلمانان عیسایان شي اتیا لک د لندن یو میشن راځي تبلیغی میشن ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کیدم خرابای او پام کوي چې دې بشترو والا ته نږدې نشي او دا خراب دي
دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن میشن راځي په پاکستان کې د عیسائیت پرچار کوي او د عیسائیت تبلیغ کوي 80 لاکھ مسلمانان عیسائیان کوي 80 لاکھ کم پیر او مولا چې وای چې تبلیغ والا خراب دي دغه مړای نه ونی سې او په دې خپو کې پوری واچوي او ترغه راکاږي چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې زما په خبره پوهیږي دا دکانداران دا د پیسو سپي دا خلق نن د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې ادا کوي زما دې په خدای قسمی چې واحد ډله دا تبلیغ والا دي ترا شو ګوره د الکانو نه څه جوړ کړ ځوان الک بې ګیره به کړي اس مسواک به پلاس کی خبرې چې واوري نن خلکان ډر ډر ناره وای لګیا ځوانان لکان بل ورځ زمون په جمعات ته د سورلس کسانو یو وفد راغلی الکه مال د کمزه ویمنګ دي د اسلامیه کالج سټوډنټان ګيري مسواکونه ور سره دي درې ورځې له بسترې په وګدي تبلیغ پسره نو زما عزیزانو ملک او بو اغسته دي په مخه کلمبا در تطلا او سین تا وغورځې دي خو بچ بشي او کلمبا نه درتلا او سیلاب راغی نو تباہ به نن د اخر زمانه د فتنو سیلاب په ملک راغله دي قران او حدیث دا اصل دین دی صحیح علماء نه زدکې اوسګار وخت درته ملاويږي اسی چې پلا رضی د تبلیغ والا سره لګ لګ وخت یاد جمعې شپې ته تماشا کوا چې تا نه خدای څه شي جوړي واخر دعوانا والحمدلله عزیزان اوس چونکی جلسه دا 2 بجے په مالګو منډي کې الوی جمعات کې د آغا خانیت خلاف سرغا خان په د پاکستان ترازی اوسیږي په پیرس کې په د اعلی ملکونو کې اوسیږي لوی مالدار سره هغه چې پاکستان ترازی نو ضیاءالحق اډې تریسی کول لورس پرایویټ سره داغه یو تحریک دی چې چترال او دا ګلګیتونه دي زما یو ریاست جوړ شي د آغا خانیت ان شاء الله غو په اس قیمت مونږ جوړې دوه ته پری بل جلسم وا یو کنینګم پارک کې زمانوم بم پکې لیدلې پوسټر کې لیدلې کنینګم پارک کې بجل سي دا اهل حدیث تحریک لاندې دا جلسه شوه عزیزان ما اغي سره وعده قطن نه وکړ زمانامه پوسټر کې بڑ چڑ کې لیکلې و پوسټر چې ماوکا تو تقدس حرمین شریفین د پاره جلسه کوو مال دا خکار دې زبم پکې ورشو چې پوسټر می پکې وکړه ناغي کې لیکلي چې په دې جلسه کې به مهمان خصوصي چې ده د اوقاف وزیر وي مال دې طلاق له ورکړه او پکې صاحب د مودودی صاحب د پاټای خلک او پکې د ضیاءالحق صاحب د پاټای خلک پکې وزیران او پکې به بجلیګر مولا نو مال د بجلیګر مولا خپل خود د باړې خور دې اج په دوی راخلاص شي ابدی ناس دی ما بټینګي سو د خدای قهر مو واچم وای نو ما نه خودم تپوس کړل تاسو خیال راغی نو زبزم معلومه دیتا د انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اهتمام جلسه ده د علماء دیوبند جلسه ده د غخانیت د دې سکیم خلاف
جلسه به یو بیا جلوسی تاسو ته مم عرض ده که وخت در سره نو پکې شرکت وکړئ